چې تا د پټول پاکستان کې د خپل کرامت ښکارا کولو دپاره صرف یوه زنانه چې کوم دی نو هغه میلاو شوې ده چې د هغې نه ستا 4-5 پیرې چې کوم دی نو دغه کرامت پې تا ښکاره کړو چې ته ورته کرامت وې صرف دغه یوه جنۍ د ستا سره په پاکستان کې که نور څوک شته نو کرامات چې ظاهریږي هغه د الله رب العالمین د ولي نه ښکاره کېږي د الله رب العالمین د ولي نه ظاهریږي نو چې ته په خپله باندې ځان ولي نه بولې نو ستا دا کرامات د کوم ځای نه راغلل په حق باندې څوک دی اقرار الحسن دی یا حق خطیب چې ځان ته پیر وایي چې هغه په شوک سرکار باندې مشهور دی په حق باندې څوک دی تاسو په کمنټس کې مونږ ته وایئ خو اقرار الحسن د حق خطیب صاحب د هغوی حجرې ته تللی دی د هغوی ډیرې ته تللی دی د هغوی استانې ته تللی دی د هغه سره یې ملاقات کړی دی خو د ده په دې ملاقات باندې یو څو سوالات چې کوم دی نو هغه اوچتېږي انشاءالله نننۍ ویډیو کې ستاسو سره هغه زه ډسکس کوم د ټولو نه اولنی چې دی د الله رب العالمین ولي دی که د الله رب العالمین ولي نه دی نو هغه خو د په خپله باندې ښکاره کړل چې زه د الله رب العالمین ولي نه یم نو چې ته د الله رب العالمین ولي نه شوې او د الله رب العالمین پیر نه شوې د الله رب العالمین ولي نه شوې نو کرامات چې ظاهریږي هغه د الله رب العالمین د ولي نه ښکاره کېږي د الله رب العالمین د ولي نه ظاهریږي نو چې ته په خپله باندې ځان ولي نه بولې نو ستا دا کرامات د کوم ځای نه راغلل دا کرامتونه چې د خلکو ته ښې او په ویلچیر کې خلک مریضان چې کوم دی نو هغه اوچتی او هغه صحتیاب کې او ته وایې چې دا زما په کرامت باندې او د چا د سترګو نه چې کوم دی نو هغه یو څیز راوباسي او بل څیز او زیب وغیره دا څیزونه ترې راوباسي نو دا خو یو کرامت ته وایې چې زه کرامت کوم او دا د کرامت په ذریعه باندې ما راوویستلې نو کرامت خو د یو ولي نه ظاهریږي او ولي ثابتولی شي ولي ښکاره کولی شي نو ته خو ځان ولي نه بولي نو ته څرنګې چې کوم دی نو دا کارونه کولی شي بل دا چې اقرار الحسن صاحب د وټون نه مخکې تا له چیلنج درکړی هغه یو ټویټ کړی چې نن چې کوم دی د ده په استانه او د ده په حجره کې چې کوم دی د شب معراج په دغه باندې چې کوم دی یو مجلس منعقد کړلی شوی دی او هغې ته چې کوم دی خلک راغونډ کړلی شوي دي بیا دې ما ته د سورې بني اسرائیل اولنی آیات چې کوم دی هغه تلاوت کړي نو دا خو اسانه خبره ده چې ته چې د الله ولي ځان بولې ته به راغلی وي ګوره په ما باندې چې څوک تهمت لګوي په ما باندې څوک ګوته راته نیسي نو زه به د هغه د ګوتې د دفع کولو دپاره خپل ټول حربي استعمالوم نو پکار دا وه چې ته راغلی وې او تا د قرآن مجید د یو آیات هغه ویلی تا ورته یو رکوع بیان کړی وې تا ورته یو رکوع تلاوت کړی وې نو خلکو به منلي وو چې او ته د الله رب العالمین ولي او ته برحق نو تا د هغه د ټویټ جواب ورنکړو ښه هغه بیا ستا حجرې ته راغی ستا په حجره کې ستا نه مطالبه وکړه چې ماته د قرآن مجید یو آیات تلاوت کا د سورې اسراء اولنی آیات ماته تلاوت کا تا هغه ونه کړلی شو بیا هغه ستا نه دا مطالبه وکړله چې ته خلک په څه باندې دمې ته په هغې باندې څه تلاوت کې نو ستا کې دا جرأت نه و چې تا د قرآن مجید یو آیات یا یو صورت مړه دا صورتونه دا لنډ صورتونه خو هر سړي له ورځي ماشومانو له ورځي په کار ده چې تا د هغې تلاوت کړی وی خو تا ته پته وه که زه د دې تلاوت کومه نو دا خو مولیان نه دي انکاران دي خو دوی به زما په تلاوت کې چې کوم دی نو هغه څه کوي هغه غلطیانې به راوباسي نو چې ته د انکر په مخ کې تلاوت نشي کولی نو د یو عالم او د قاري او د یو علما کرامو په مخ کې به څه تلاوت وکړي نو دا خو ستا هغه علمیت ښکاره شو چې تا د هغه په مخ کې د قرآن مجید یو آیت تلاوت نه کړلی شو درېیمه دا چې هغه تا صرف بسم الله الرحمن الرحیم ووي هغه دې هم ټیک ونه وي هغه دې هم غلطه ووي د هغې نه دې هم ځان خلاص کړي چې کوم دی نو هغه دې ورله مات کړل نو بالکل دا د الله رب العالمین ولي نه دی دا د الله رب العالمین کرامات دی نشي ښکاره کولی بل دا چې تا د پټول پاکستان کې د خپل کرامت ښکاره کولو دپاره صرف یوه زنانه چې کوم دی نو هغه میلاو شوې ده چې د هغې نه ستا 4-5 پیرې چې کوم دی نو دغه کرامت پې تا ښکاره کړو چې ته ورته کرامت وې صرف دغه یوه جنۍ د ستا سره په پاکستان کې که نور څوک شته ته بل څوک راوله هغه چې کوم دی نو د هغه د سترګو نه چینج برآمد کا د هغه د سترګو نه چې کوم دی نو یو څیز بل څیز برآمد کا چې ته ورته وایې چې دا چې کوم دی نو هغه څه دی د کرامت په ذریعه باندې بل اقرار صرف ستاسو نه چې کوم دی یو ډېر ساده بعد سوال ستا نه وکړو هغه دا چې یو کمیټې د علماء کرامو به تشکیل کړو او هغه علماء کرام به د اسپتال نه یو مریض دوه چې کوم دی نو هغه راولي او ته په هغې باندې خپل کرامت ښکاره کړه قوم ته خلکو ته وښایه چې دا زما د کرامت په ذریعه باندې جوړ شو او هغه ورته دا ووایي چې ګوره ته چې کوم خلک چې کوم دی نو هغه جوړی هغه ستا د پارټۍ خلک دي هغه ستا کسان دي هغوی چې کوم دی نو د هغوی کرامت په هغوی باندې مخ ښکاره کوه په دې باندې چې کوم دی نو موږ او عوام مه دوکه کوه نو زه عوام ته وایم چې د الله خاطر وکئ په داسې قسمه پیرانو پسې مه ګرځئ ستاسو په کور کې د ټولو نه غټ پیر ستا مور ده ستا پلار دی ستا نیا ده ستا نیکه دی هغه به چېرته د شپې پاسي د الله رب العالمین په دربار کې به یو 2 رکاته نفل وکړي تهجد به وکړي تا ته به دعا وکړي ځان ته به دعا وکړي هغه به د ورځې قرآن مجید چېرته یو سپاره نیمه
تلاوت کوي، هغه به چېرته چې کوم دی ذکر اذکار کوي، هغه به درود شریف وایي او تا به پې دمی نو تا به الله رب العالمین ښه کوي. دقې مور ته کښېنه، دقې پلار ته کښېنه، بابا جانه ما دم که زه ناجوړه شوی یم، بابا جانه په ما باندې کوم دی سورې فاتحه ووایه، بابا جانه په ما باندې اخرني درو سورتونه ووایه چې د هر قسمه سحر او د جادو نه چې کوم دی نو د هغې نجات دی، په هغې کې نبي علیه السلام باندې سحر شوی و، هغې نجات چې کوم دی نو هغه قرآن مجید مونږ ته ښودلی دی. نو ته خپل مور له لاړ شه، خپل پلار له لاړ شه، خپل دغه شانتې خپل نیا نیکه له لاړ شه، په خپل خاندان کې یو نیک سړی وګوره هغه ته وایه ما دم کا، چېرته په جومات کې خپل یو استاذ ته ووایه، یو عالم ته ووایه یاره جي بیمار یم ما دم کا. مړه په داسې قسمه خلکو پسې مه ځئ، دا زما او ستا د وجې نه مشهور شوي دي. امید کوم ویډیو به مو خوښه شوي، ویډیو شیر کړئ چې دغه نام نهاد پیر ته چې کوم دی نو هغه ورسي او دی د خپل غلط کار نه چې کوم دی نو هغه قلار شي.